چې کله نبی علیہ السلام داسې مدینه منورې ته ور داخل شو کنه نو د انصارو توري راغستې وي توري د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه ګس طرف توخی طرف روانو توري په لاس کې حبشیانو توري راوغست خپل کرتب شروع کو هغه نيزبازي غونډه نه کې نيزو هغه جنگ د نبی اسلام د خوشالولو لپاره یو میله ولګوله حبشیانو میله ولګوله یو خوشحالي جوړه د نبی اسلام په منځ کې روان دي یو خاتم انصار روان دي او بل خاتم انصار روان دي زنانه کوټو ته ختلې وي او تماشه کوي او زنانه وبدا اشعار ویلو وی طلع البدر علينا من سنيات الوداع طلع البدر علينا فمون باندې د سوار لسم سپګمې راوختله من سنيات الوداع د هغه سنيات الوداع د غاټي د طرفنا فمون باندې د هغه غرونو د طرف نه د سوار لسم سپګمې راوخته وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي فمون باندې د الله د دې نعمت شکر ادا کول واجب دي دا د خزو اشعار فمون باندې د سوار لسم سپګمې راوخته او فمون باندې د الله د دې نعمت شکر ادا کول واجب دي واجبو د بني نجار د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ماخیلی و داغي ماشومان جنکې ویلارو تراوتی وي چې کله غي نبی رسول الله اولي دغه خو سره رښتم وکنه نه اغي اشعار شروع کړو وی نحن جوار من بني النجار موږ د بنو نجار قبيله ماشومان یو اې د الله پاک پیغمبره موږ ستاسو ماخیلی د قبيله ماشومان یو یا حبذا محمد من جاري و محمد استانه قربان سمره خپل گاونډي دغه ماشومان اشعار په مدینه منوره کې یو لوی خوشحالي شروع وا زنانه ځان له اشعار ویل ماشومان ځان له اشعار وی انصار توري راغستي د نبی اسلام نه یو خو روان دي بل خو روان دي اوس هر سړي په موار د اوخي تلاس کو چې زی بیا ما د زبیا ما نه به زبیا خپل کورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل عظمت زده اوخي موار پریدم زده اوخي موار سکوما او تاسو ورتم نه لاس کوي دا د الله د طرف نه مامور د دې ته د الله د طرف نه حکم دی دا چې چرته لاړه زما ال تپړا واچوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اوخي موار فری خودو ابو بکر رضی الله عنه پس شاته روان دي نبی علیہ السلام په اوخه ناشته انصار غیر چاپیر روان دي هر سړی عمله وخی او د اوخي موار تلاس کې نبی علیہ السلام منه کې دي ته سموایه دا بزی اوخه روانه وا لاړه د مسجد نبوي چې کومه دروازه د پاغې کې کېناسته خلک ډېر چاپېره ګوري پاغې ځای کې لږه کېناسته نبي علیه السلام پې ناستې د اوښې نه کوز شوی نه دی اوښه بیا پاسېده روانه شوه چې لاړه نه د ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی کور چې کوم ځای دی هغې سره په ور کې کېناستله د ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی په دروازه کې اوښه کېناسته هلته ناسته وه نبي علیه السلام ته بیا راکوز نه شو اوخه بیا را پاسېده چې بیا را روانه شوه بیا مخکې د مسجد نبوي دروازې لراله او هلته کېناسته چې هلته کېناسته صحابه کرام پوه شو ابو ایوب انصاري د لبیک چغې کړې او سامان د نبي علیه السلام ته لاس په کور ته منډې کړې د الله محبوب زما میلمه شو اصل کې د نبي علیه السلام د زړه خواهش هم دا کنه د ابو ایوب انصاري د بنو نجار قبیلې نه د نبی اسلام چې کومه ماخیلی ده نو د نبی اسلام خواهش دا چې زه مدینه منورې ته لاړ شم چې ماخیلی کې پاتې شم هغې ته په عزت هم میله او خپلولي من سره ده نه هلته خو د دې خبرې اظهار نه شو کولی ځکه چې د نورو صحابه کرامو زړونه پرې ماتېدل که نه بیا به نورو صحابه کرام وایي چې ګوره خپله ماخیلي واغسته مونږ یې پرېښودو نو د نبی اسلام په زړه کې دا خبره وه خو اظهار یې نه کو الله تبارک وتعالی داسې وکړل چې د تمامو صحابه کرامو زړونه هم خوشحاله شو او مطمئن هم شو نبی علیه السلام یې وخې ته د الله د طرف نه اجازت ته چې دې څه وکړه هغه به کېږي اوښ هم لاړه د ابو ایوب انصاري په کور کې کېناسته او دا د نبي علیه السلام ماماخیلي وه نو د نبي علیه السلام سامان یې د اوښې نه راواغسته کور ته یې وړو چې کور ته یې وړو د الله محبوبه زما دوه کوره دي یو باندې دی یو لاندې دی زما یو بره چت دی کور یو لاندې چت دی نو بره چت بستی زه دا نه غواړم چې ته لاندې او زه باندې ما نو باندې چت بستی لاندې چت په زما یې نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل هغه ټیک ده خو نبی علیه السلام یو فکر وکړو چې ما له خو اوس خلک ډېر ځي او راځي نو زه چې به برې چت کړم نو د ابو ایوب انصاري کور والا ته به تکلیف میلاوي خلک به د په کور ځي او راځي که نه نو نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل وی ای ابو ایوب انصاري بره چت والا لاندې چت په زما شي هسې نه چې زما د وجې نه تا ته تکلیف میلاو شي زما د وجې نه تا ته څه میلاو نه شي تکلیف میلاو نه شي ابو ایوب انصاري رضی الله عنه فرمایي وی نبی علیه الصلوۃ والسلام لاندې چت مونږ باندې چت یو ورځ زمونږ نه د اوبو داسې لوټه یا لوښی هغه رانه توی شو اوبه رانه توی شوې قسم په الله زما سره صرف یو څادر زموږ کور کې بله کپړه نه وه ما او زما ښځې هغه څادر زر راواغېسته اوبه خو پرې وچول شروع کړو مونږ وی هسې نه چې د اوبه د نبي اسلام کور ته لاندې وساسي او هغه ته به تکلیف ونه رسي هغه به مونږ زر وچې کړې
وی ما او ښځې به مونږ سالن تیارو مونږ به نبي اسلام لښکتې کور ته رالیږو نو چې سالن به راولېږو نو نبي اسلام به د هغې نه ډوډۍ وخوړه نو په کوم ځای به چې د نبي اسلام ګوتې په کاسه کې لګېدلې وي نښې به وي که نه نو زه او ښځې به مونږ هغه ځای ځان ته راوړو او د هغې نه به مونږ سالن اوچت کړو دپاره د تبرک مونږ چې په کوم ځای د نبي اسلام ګوتې لګېدلې چې مونږ د دغې ځای نه خوراک وکړو مونږ به دغې ځای نه خوراک کوو یو ځل مې نبي علیه الصلاة والسلام له سالن راولېږو نو مونږ پکې اوږه پیاز اچولي سالن کې مو اوږه پیاز اچولي سالن خو نبي علیه السلام له راولېږو وی نبي علیه السلام هغه سالن واپس کړو مونږ کره چې مونږ کره سالن راغی کاسې ته مو کتل پای کې د نبي علیه السلام ګوتې مبارکې نشته دی سالن یې نه دی خوړلی وی زه خفه شوم چې نبي علیه السلام ګوره چې خفه شوی دی خو ما داسې کاسه راواغسته راله ښکته راکوشم ما ورته چې د الله پاک پیغمبره په کاسه کې نن ستا د ګوتو مبارکو نشانونه نشته دی زما د ښځې جګړه خو په دې باندې چې هغه وایي زه به د دې ځای نه خوراک کوم زه به دې نه خوراک کوم نن په کاسه کې ستا د ګوتو نشانونه نشته دی مونږ خو په هغې پسې ګرځو برکت دې نه اخلو نبي علیه السلام داسې مسکی شو وی ای ابو ایوب انصاري خفه نه یم وی ډوډۍ دې ولې نه ده خوړلې وی ډوډۍ مې ځکه نه ده خوړلې چې د دې سالن نه ماته د پیاز او د اوږې بوی راغی د پیاز او د اوږې څه راغی بوی راغی او زه د فرشتو سره خبرې کوم نو زه نه غواړم چې هغې ته تکلیف ورکړم ځکه په بدبویۍ سره فرشتو ته تکلیف رسي بدبویۍ سره فرشتو ته څه رسي تکلیف رسي ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی فرمایي بیا مونږ چېرته د نبي علیه السلام په سالن کې نه پیاز اچولی نه اوږه اچولی مونږ د نبي علیه السلام په سالن کې پیاز او اوږه نه ده اچولی نبي علیه السلام به دا نه خوړل بیا د خولې نه بوی ځي که نه د دې وجې نه علما لیکي وایي پیاز دې وخوړو اوږه دې وخوړله نو مسجد ته مه راځه تر څو چې د خولې نه د صفا کړي د دې دوه وجې دي یو وجه خو دا ده چې په مسجد کې ستا سره نږدې خلک وي نو ستا د خولې د بدبویۍ د وجې نه به هغوی ته څه رسي تکلیف رسي که نه نو مسلمان ته تکلیف ورکول خو ګناه ده شریعت خو دومره مسلمان ته عزت ورکړی دی چې پیاز او اوږه دې خوړلې د خولې نه دې بوی ځي جومات ته مه راځه بل انسان ته د دې بوی د لاسه څه میلاویږي تکلیف میلاویږي یو وجه او دویمه دا ده چې دا مسجد د فرشتو ځای دی مسجد د چا ځای دی د فرشتو ځای دی نو ستا د خولې د بدبویۍ نه فرشتو ته څه میلاویږي تکلیف میلاویږي دې وجه نه د جمعې په ورځ باندې غسل کول دا سنت طریقه ده دا ولې ځکه د جمعې په ورځ باندې په جومات کې ګڼئ صحیح ګڼئ نو بدن چې خولئ نو بدبویي په جومات کې بیا که نه بدن خولو ډکې او ته جومات ته راشي نو بدن نه به دې بوی ځي که نه ځي نو مسلمان ته تکلیف ورکوي که نه ورکوي د دې وجې نه د جمعې په ورځ باندې غسل سنت طریقه ده چې په جومات کې ګڼه ده چې ستا د بدن باندې د خولې بوی پاتې نه شي چې بل مسلمان ته تکلیف ورنه کوي ما په دې خبره جو نه پوهېږئ پوهېږئ که نه وایي د جمعې په ورځ باندې خوشبو لګول څه دي سنت طریقه ده ولې ځکه چې جومات ته راځي نور خلک دی په دې خوشبو سره به هغې ته راحت میلاویږي سکون میلاویږي دومره د انسانیت قدر دی په شریعت کې ټیک شو چې ستا د بوی نه بل سړي ته تکلیف رسي شریعت وایي د مانځل هم مه راځه دا کور کې وکړه یا لومبې صفایي حاصل کا الله مونږ وایو شر مونږ انسانیت چې کوم په دین اسلام کې دا په بل یو مذهب کې نشته دی خو په دین اسلام خو چې څوک عمل وکړي که نه مونږ هر سړي ته دومره تکلیف ورکوو چې د هغه زړه وچو داسې خبره ورته وکړمه دومره تکلیف ورکړمه نو بهرحال نبی علیه السلام د ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه کور کې پاتې شو